نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زما محترم الله تبارك وتعالى ډیر لوی د کمالات او د صفاتنا ډک او لبریز ذات دی. محترم الله تبارک وتعالى موږ تاسو د دنیا ته راولي ګلو نو زمونږ ستاسو د ژوند مقصد غدا دی چې موږ د الله رب العالمین د دین په خپل ځان باندې هم نافذ کو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټول امت ته د الله پاک د دین ورسو. دا زمونږ ذمہواری ده او دې لپاره الله رب العالمین موږ دنیا ته رالیږلی یو. محترم په کار دی چې موږ چې کور کې څومره خلک الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خبردار پتا سو کې هر یو کس هغه مشر دی او دغه نه تپوس کیږي دغه د رعایا باره کې د کشرانو باره کې. محترم د الله د رضا لپاره د خپل اولاد د خپل بچي د الله دین ته وقف کوي چې ستاسو د بچی د دین زده کی دا قال الله او د قال الرسول په عظیم مزین لباس باندې مزین شي ستاسو بچی چې ستاسو بچو علم زده کو تاسو خپل بچو ته د پیغمبر علی السلام احادیث او خیل او تاسو خپل بچو ته قال الله او قال الرسول او خیل تاسو بچو ته ډیر سوار کړل. خو محترم کو ستاسو بچی تاسو نه جټ پاتې شول قرآن زده نه کو پیغمبر علیه السلام احادیث زده نه کړل او ستاسو بچو ډیره دنیا حاصله کړه تاسو خپل بچی ضایع کړل او تاوانیان مو کړل. دا بچی به سبا ستاسو ګریوان ته لاس اچوي. دغه کروڑپتیان بچی دغه ارب پتیان بچی دا بچی چې د کروڑونو جیداد سره په دنیا کې شته لیکن د الله د دین او د الله د علم نه خبر دي نو دا بچي به تاسو دشمنان یو تاسو به د ګریوان نه نسی. او کدی بچو تاسو قال الله او قال الرسول او خل او په دنیا کې دي دومره چې ډیر عجزانی او ډیر کمزوري او ډیر غریبانی خدا بچي به تاسو د پاره په آخرت کې ورته نجات باعث ګرځيږي. شاعر وای ليس الجمال جمال تزينها بل الجمال جمال العلم والادب. خوبصورتی دا نه د انسان چې ته داسې یو ښکلی لباس واچوه ځان مزین کنه وایې چې یاره زه ښکلی نه په دې حسن په دې کې حسن نشته. ګورئ بل الجمال جمال العلم والادب بلکې خوبصورتی دا چې ته علم زده کوه ته ادب په ځان کې راوله دا خوبصورتی ده. ليس اليتيم يتيم مات والده بل اليتيم يتيم العلم والادب. یتیم هغه سړی نه دی چې پلار یې وفات شو په ده مه خفه کېږه دی نن نابالغه دی نن ماشوم دی نن دی جاړي نن دی پلار پسې خفه دی مور پسې خفه دی نن دی ډېر پریشانه دی مور پلار یادېږي لیکن چې دی بالغ شو لا یتم بعد البلوغ نو د بلوغ نه پس بیا یتیموالی ختم شي بیا ګوره څوک یتیم نی. داسې ټول بالغان ټول باباګان یتیمانان دي. بوډا بابا راټینګ کړه دی بابا ستا پلار شته نه بچې زما خو پلار نشته مور دې شته بابا نه یاره زما خو مور هم نشته. نو داسې خو بیا ټول خلک یتیمانان دي لیکن چې کوم سړی نابالغ وي د مور پلار وفات شي ده ته یتیم وایي دا حقیقي یتیم دی. خو شاعر وایي چې ته به د مخه پکېږه دا اصل کې یتیم نه دی بل الیتیم یتیم العلم والادب بلکې اصل یتیم هغه دی چې علم ورته تا ونه ښایي او علم پکې نشته او ادب پکې نشته نو دا اصل کې یتیم دی. محترم دی خپل اولاد ته د الله د رضا دپاره دا خپل اولاد دا د علم په زینت باندې مزین کوي دا د قال الله او د قال الرسول په زینت باندې د خپل اولاد مزین کوي. ډیر به په خوشاله یو ډیر به په فخر کوي پرز د دنیا کې او پرز د قیامت باندې ډیر به په خوشاله او دا غم مکو چې زما بچي بس خوري سو. ډیر ناپوهه مسلمانان دی فکر کوي ختی چې یاره که زه خپل بچي ته قال الله او قال الرسول ورته اوخیم نو زما دا بچي به خوري سو
ډاکټر یې ولې نه جوړوم، انجینر یې ولې نه جوړوم، ساینسدان او پروفیسر یې ولې نه جوړوم. موږ د دې مخالف نه یو. الله دې دې نه دغه افسر جوړ کړي. زمونږ د ملک خیرخوا به زمونږ د ملک د فائدې باعث او ذریعہ به. لیکن خپل بچی ته علم وخایا، خپل بچی ته قال الله او قال الرسول وخایا چې په دنیا کې مستا په استعمال کې راشي او په آخرت کې مستا په استعمال کې راشي. دا مو وایي چې بالفرض ما بچی ته قال الله او قال الرسول او خیر نه زما د بچی به د رزق ذریعہ نه. محترمو تاسو وګورئ تاسو څومره دیني ادارې کارونه کوي. زمونږ مدرسه جامعه دارالعلوم رحمانیه الحمدلله موږ خو د ماشومانو نه فیس هم نه اخلو. موږ د ماشومانو نه څه پیسو مطالبه هم نه کوو. موږ سره بلا یتیمانان، ډیر عجزان، ډیر غریبانان موږ سره سبق وایي. لیکن ستاسو په قربانو په تعاون سره الله پاک د غیب نه رزق راولي ورته. او دغه رنګ دا ماشومان، دا یتیمانان، دا غریبان چې دې مدرسو نه بهر اوزي، بیا الله پاک بل ځای کې د رزق باران کوي، هلته ورته الله پاک رزق رسوي. اے کریم ہے کہ از خزانہ غیب گبرون ترسا وظیفہ خورداری. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ شعر وی اے کریم ہے کہ از خزانہ غیب، اے کریم و سخی ذاتا چې ته د خپل غیب و خزانونا گبرون ترسا وظیفہ خورداری. اگر آتش پرست و بت پرست تم ته چې کم دینو رزق ورته ورکای، اگر روټه ورپسې خدای ته کور ته رسای. دوستاراں کجا کنی محروم تو کے با دشمنا نظرداری. الله تب خپل دوستان څنګه محروم کې خدای ته خو په دشمنانو نظر ساتي. محترمو الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو کې د دې شعور او پیرا نصیب کې چې موږ پوه شو چې یاره د الله د دین اختیارول پکار دی. که الله دین مو اختیار کو قسم په خدای په دنیا او په آخرت په خوشاله شو. نو که رب العالمین دین زمونږ نه خطا شکنه نو که دا ټول دنیا موږ راوالو او د پاسه پکینو بیا داسې ډډه ورته وو، بیا د پاسه راواچو سي انبار کو د سر د پاسه او د اسمانه پر د مال او دولت نه لړای ورولګو کنه نو بیا به موږ ناکام یو. که رب العالمین زمونږ نه خفي او که زمونږ د ژوند هغه ضروري مقصد چې کم د پاره الله رب العالمین موږ دنیا ته رالیږلي او هغه موږ اختیار کې ان شاء الله موږ همیشه د ابد الآباد د پاره موږ کامیاب یو. د انسان مقصد څه دی؟ هغه د الله رب العالمین عبادت او د الله پہچان چې دا موږ ته حاصل شي او خپل بچو ته دا وخایو. دا رنګې دا موږ د پیغمبر ټول امت ته وخایو نو به زموږ د ژوند مقصد به چې کم دی نو حل شي او دنیا او د آخرت د خیر فیصلې به الله زموږ تاسو باره کې وکړي. نو محترمو الله دې موږ تاسو د دې توفیق نصیب